أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل او کوم وخت چې واغستو موږ پوخ لوز د بني اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې بندګي بنه کوي سوا د الله نه وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به ښېګڼه کوي وذي القربى د خپلوانو سره والیتامى او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس او وای خلکو ته حسنا خیسته خبرې واقیموا الصلاة پابندۍ سره منځ کوئ وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ ثم تولیتم بیا واوړېدلئ تاسو د دغې ژمنې او د دغې لوز وعدې نه الا قلیلا منکم مګر لږ کسان ستاسو نه وانتم معرضون او تاسو همیشه اعراض کوونکي یستئ مخ ګرځوونکي یستئ وإذا أخذنا ميثاقكم او کوم وخت چې واغسته موږ پوخ لوز تاسو نه لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ وینې د یو بل په ناحقه سره ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ یو بل لره من دیارکم د کورونو خپلو نه ثم اقررتم بیا اعتراف وکړه تاسو اقرار وکړه تاسو وانتم تشهدون او تاسو پوهېدئ ثم انتم هؤلاء بیا تاسو داسې خلک تقتلون انفسکم چې وژنئ تاسو یو بل لره وتخرجون فریقا منکم او وباسئ یوه ډله ستاسو من دیارهم د کورونو د هغوی نه تظاهرون علیهم د یو بل مرسته کوئ علیهم د هغې په مقابله کې تظاهرون مدد کوي تاسو مرسته کوي تاسو د یو بل سره علیهم د هغوی په مقابله کې بالاثم په ګناه کولو والعدوان او په ظلم کولو سره وان یاتوکم اسارا او کراشي دوی تاسو ته قیدیان یا زندانیان تفادوهم نو فدیه ورکوئ تاسو یا جرمانه ورکوئ تاسو د هغوی د خلاصولو دپاره وهو محرم علیکم او حال دا دی چې دا حرام دی په تاسو باندې اخراجهم ایستل د هغوی
افتؤمنون ببعض الكتاب ایتاسو ایمان راوړی په بعضی صد کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعضنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نشتا بدلا د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی دا په ژوند د دنیا کې ویوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون واپس بشي دوی او بګرځولی شي الی شد العذاب صح عذاب ته دا خلق با قیامت کې صح عذاب سره مخامخ شي وما الله بغافل ند الله بخبره عما تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ یا ستاسو د عملونه اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې اخیستې ده ژوند دنیایي بالآخرت په بدل د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نو سپک بنشي د دوی نه هغه عذاب چې دوی ته مقرر دی ولا هم ينصرون او نه به دوی سره مرسته کیدی شي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
ولقد آتینا موسی الکتابا یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسې ولېږل موږ وروسته د هغې نه رسولانو وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی موږ عیسی چې زوی د مریم علیهم السلام دی البینات ښکاره دلیلونه معجزات وایدناه بروح القدس او مضبوط کړی موږ د لره په روح پاک سره جبریل علیه السلام افکلما جاءکم ایا پس هر کله چې راوړو به تاسو ته رسول یو رسول بما لا تهوه هغه حکم چې نه به خوښوو انفسکم نفسونه ستاسو استکبرتم کبر او لویي به وکړه تاسو ففریقا کذبتم یوه ډله به م دروغجنه کړله وفریقا تقتلون او بله ډله به وجله تاسو وقالو ویل به دوی قلوبنا چې زړونه زموږ غلفن دا کندوان د علم دی یا ډک د علم دی بل لعنهم الله نه بلکې لعنت کړی د الله په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس لږ کسان د دوی نه ایمان راوړي ولما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب قرآن شریف من عند الله د الله د طرف نه مصدق تصدیق کوونکی دی لما معهم د هغې کتابونو چې د دوی سره دي وکانو دوی من قبل مخکې د دې نه یستفتحون علی الذین کفروا چې خبرې ورکوو د اخري پیغمبر د راتللو علی الذین کفروا هغې کسانو ته چې کافران دي او دوی امینو فلما جاءهم ارکلا چې راغی دوی ته ما عرفو هغه چې دوی وپېژنتو کفرو به نو انکار یې وکړو د هغه نه فلعنت الله نو لعنت د الله دی علی الکافرین په داسې کافرانو باندې بیس ما اشتروا به انفسهم بد دی هغه شی چې خرڅ کړی دی دوی په هغې سره خپل ځانونه ان یکفرو چې کفر کوي دوی بما انزل الله په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله بغیا د وجې د ضد نه ان ینزل الله من فضله چې نازلوي الله پاک د فضل خپل نه علی من یشاء په هغه چا باندې چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه فباءوا اخته شو دوی بغضب په غضب باندې على غضب د پاسه د بل غضب وللکافرین عذاب مهین او خاص کافرو دپاره عذاب سپکونکی ذلیله کوونکی دی واذا قیل لهم که مخکې چې وویلې شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغې کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله قالو دوی وایي نؤمنو موږ ایمان راوړو بما انزل علینا په هغې کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې ویکفرون بما وراءه او کفر کوي دوی په هغې چې سوا دی د ده نه وهو الحق او حال دا چې دا حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی رښتینی کوونکی دی لما معهم د هغې کتابونو چې دوی سره دي قل ورته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله نو بیا ولی وجنی تاسو انبیاء د الله ولی وجل تاسو پیغمبران د الله من قبلو مخکې د دې نه ان کنتم مؤمنین کو چیرې تاسو ایمان راوړونکي یاستئ په خپل کتاب تورات باندې ولقد جاءکم او یقینا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلایلو او احکامو سره ثم اتخذتم العجل بیونیو تاسو سخی لره په خدای توب سره من بعده رستا د تللو د موسی وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوو په شرک کولو سره واذا اخذنا میثاقکم او کوم وخت کې چې واغستله موږ تاسو نه ژمنه او وعده او لوز ورفعنا فوقکم الطور اوچت کو موږ ستاسو د پاسه طور غر خذو وویلی شو
ونیسئ ما آتیناکم هغه کتاب چې درکړی دی موږ تاسو ته بقوت په کوشش سره په مضبوطوالي سره واسمعوا قبول کیدا واسمعوا واورئ په قبولولو سره قالو دوی ویلې سمعنا واورېدو موږ وعصینا او نه منو موږ واشربوا فی قلوبهم العجل او ګډوډ شوی دی په زړونو د دوی کې محبت دسخي یاس کولی شوی دی په زړونو د دوی کې مینه دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ورته ووایه بئس ما یامرکم به ایمانکم بد دی هغه شی چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین کو چیرې ایمان لرونکي یاستئ تاسو په خپل کتاب باندې قل ورته ان کانت لکم الدار الاخره ورته ووایه که چېرته ستاسو لپاره کور وروستنی چې جنت دی عند الله په نزد د الله خالصتا یوازې من دون الناس په غیر د نورو خلکو نه فتمنوا الموت نه وغواړئ مرګ په دروغجنو ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یاستئ ولن یتمنوه ابدا او نه غواړي دوی مرګ هیڅ چېرې بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې عملونو چې لیږلي دي لاسونو د دوی چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی والله علیم بالظالمین الله پوهه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم خامخا منده به کې دوی لره احرص الناس ډېر حرصناک د خلکو نه علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکوا او د هغې کسانو نه چې شرک کړی دی یود احدهم لو یعمر الف سنة خوښ ګڼي چې زر کلن شي یود غواړي دوی احدهم یو د دوی نه هر یو د دوی نه لو یعمرو که عمر ورکړی شي دوی ته الف سنة زر کاله وما هو بمزحزحه او نه دغه عمر بچ کوونکی دوی لره من العذاب د عذابنا ان یعمر که عمر ورکړی شي دوی ته والله الله پاک بما یعملون بصیر بما یعملون لیدونکی دی په هغې عملونو باندې چې دوی کوي دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ